سعید خور د سوات نه دا پوښتنه کوي چې کم ماشوم د پيو وي او هغه بل څه خوراک نه کوي نو د داسې ماشوم الټه یا تشي امتیازې د دې څه حکم دی؟ نو الټه هم ناپاک دي او تشي امتیازې هم ناپاک او پلیتی دي. بدن پورې ولګي دي، جامې پورې ولګي دي، نو هغه بدن او هغه جامه دا پلیته شوه، نجسه شوه، دا صفا کول پکار دی. دا زنانه وایي چې ماشوم چې کله پی خوري، یعنی د پیو ماشوم دی چې بل خوراک یې لا اغیشته نه دی، نو د دو په باره کې مشوره ده چې د داسې ماشوم الټیانې یا متیازې دا پلیتینی دا پاکی وي، نو نه دا دروغ دی. بیا دې زنانه دا سوال کوي چې دلته سوات کې دا خبره مشوره ده. نو دا یوازې سوات کې نه، دلته مم د ډیرو خلکو نه دا سوال اوریدلې دی. وی د ماشوم پلار چې نشه نه کوي، نو د دې ماشوم چې پیر او دون کې ماشوم دی، نو چې پلار نشي نه کوي، نو د دې ماشوم متیاز وغیرہ پاکي، نو نه پلار نشه کوي یا نه کوي او ماشوم دی، د متیازي دي، دا ناپاک دي، دا نجسی دي، د نزان ساته حکم د ناپاکو دی. که کم ځای باندې دا الټه ولګي دي، تشي متیازي ولګي دي، اغه ځای پلیت دا به وینځل غواړي. فرید انور د کوټ نه د رشته په باره کې وظیفه غواړي، داسې وظیفه چې فائدہ مند وي. سورۃ رحمان د سحر مانځه نه رستو چې څوک وي الله تعالی به بهترین رشته ورکوي. دی وخت کې تاسو دا مسله د رشته دا وظیفه وریدله، نو دا یوازې الکانو لپاره نه بلکې دا د هر مؤمن مسلمان نارینه که زنانه چاتم د رشته ضرورتي هغوی د دا وظیفه کوي، ان شاء الله تعالی بهترین رشته به ملو شي. او وظیفه د تبیام و سحر مانځنه رستو سورۃ رحمان یو ځل تلاوت کوي، الله تعالی به بهترین رشته درله درکی.